ما عزتمندو قدرمندو اخیرې ورځې چې وي هغه زمونږ خلک بیا لږ کاروبار ته نور هم ورخشي حالانکې دا اخیرې ورځې چې دي دا لپاره د کاروبار نه دي دا لپاره د عبادت دی حضور فرمایي ای خلکو ما د رمضان اولنۍ عشرې اعتکاف وکړو لپاره د لیلة القدر ما ته میلاو نه شوه د دویمې عشرې اعتکاف مې وکړو ما ته لیلة القدر میلاو نه شو اوس ما ته وویلی شو چې خپل امت ته ووایه که لیلة القدر لټوئ نو تاسو د رمضان په اخیرنۍ عشره کې اعتکاف نو دا اخیرنۍ عشره چې وي دا لیلة القدر دپاره وي چې مونږ ته لیلة القدر پکې میلاو شي او آلریډي چې ته په جومات کې په اعتکاف کې ناست دی نو تا ته لیلة القدر میلاو شوی او څه فرمایي الله څه فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو عبادت یو خوا او د لیلة القدر عبادت چې دی هغه بلې خوا ته نو ما عزتمندو 83 سال جوړیږي یو سړی عبادت کوي بلې خوا ته او د یوې شپې عبادت چې دی هغه بلې خوا ته نو موږ ته پکار دی چې موږ جوماتونه په اعتکاف سره ډک شي چې موږ اعتکاف وکړو په دې دا اخترونه به راځي نو ته سوچ وکړه اختر به په سړي تېرېږي چې په جیل کې پروت وي اختر به په سړي تېرېږي چې بهر مسافر وي او اختر به په تا هم راځي خو که ته دې نه مخکې عبادت وکړې پته نه لګي کېدای شي د 46 سنې هجري 1446 سنې هجري تا ته رمضان بیا میلاو نه شي ته په قبر کې څومره زمونږ داسې ډېر ملګري وو چې هغه تېر کال ته په رمضان کې دلته مونږ ته ناست وو نومونه هم راځي خو نن اوس نشته دی نن هغه خلک مونږ سره نشته دی ژوند وفا ونه کړه نو پکار دی چې مونږ عبادت وکړو خپل رب راضي کړو خپل جان او مال سره الله راضي کولو کوشش وکړو مالک په مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي آمین الحمدلله رب العالمین کریم سمو